آیت نمبر 14 سورة محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم. په مخشه آیت مبارکه الله رب العالمین د مؤمنین او د کافر حالت بیان کړل چې د مؤمن د زندگی مقصد څه شی ده او د کافر د زندگی مقصد څه شی ده، او بیا د مؤمن د پره څه انجام ده او د کافر څه انجام ده. الله تعالی د مؤمنینو د زندگی مقصد دا بیان کړي چې دی یو نیک عمل کوي. د مؤمن د زندگی مقصد دغه ده، او دغه نیک عمل ده چې د په وجه باندې په ورځ د قیامت په انسان ته خوشحالي ملاويږي او د دې بدل او د دې انجام الله تعالی تذکره وکړي چې د خلک د پر جنتی نه وي، د جنت نعمتي نه وي. او د کافر د زندگی مقصد څه شي ده چې د دنیا نفع حاصلول، د دنیا د مفادات حاصلول، او دی خروک او چوک زندگی مقصد ده. لکه څنګه چې زناور خروک او چوک کوي، لکه څنګه زناور چې خروک کوي او دا پته نه لګي چې خروک چارو کو کیم زوینا ملاو شو سرنګ ملاو شو، نو دغه رنګ کافر انسان ته د پته نه لګي چې د رزق او د دنیا می سرنګ یو غټلا پکې می طریقې می وګټلا د رزق چې زکیم خورو د حلال د که حرام د پته نه لګي چارو کړه دا د دغه مالک څخه حقوق دی مو باندې. نو د څه خلک الله رب العالمین انجام ذکر او چې د دې لپاره جهنم ټکانه ده. او بیا الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله یعنی مکه مکرمه ته اشاره وکړه چې د تو د کلی خلک یعنی د مکه خلک دا ډیر مضبوط دي، د قوت ول دي، د هغه خلک نه چې کیمه هلاک کړي دي. چې کله ما خلق کول قوم عاد قوم ثمود قوم لوط چې هغه د قوت په لحاظ سره مضبوط وي، د افراد په لحاظ سره مضبوط وي، جسمانی طاقت مې دي ته زیات ور کړو او دولت په لحاظ سره زیات وي دي نه. او چې کله د الله تعالی عذاب روغی نو سکه د مدد د پر نه ته خلک چې کله الله رب العالمین خوشو شي دي ته عذاب ورکای نو د دې د مدد وسیک نه. نو نن الله رب العالمین د متقین تذکرہ کوي چې دغه متقین د پر الله رب العالمین کم قسم نعمتي نایشي دي. نو الله تعالی فرمي مثل الجنه التي مثال د جنت التي اغه جنت وعده چې وعده شو د المتقون د متقین سره، متقین سره د جنت وعده شو یې. خو د دې مثال څه شي دا د څه شي د کوم نعمتي نه دی فيها په دې جنت شه په دې جنت شه انهار النهرین وی مما ان دی بغیر آسن چې دا وی خروپه بنئ بدبوداري بوي نه رنگ او خوند او ذایقه او بی دا وی بدل نه وي. یعنی د دنیا یې به تک کمیجو ته سوق سی په دې نهرې شي چې کیمه بیري نو په هغه شي کیم ګاندوي کیما شګوي کیما خټه یو سره ملاوي نره چې کیم ګان شینا او سره ملاوي نو دغه د وجه نه دی به خوند رنگ بي دا بدل شو وي. خو د جنت یې به دا بالکل د نهر یې به دا وي صفا او خالص وي. وانهار ونهر وي نهرین وي من لبن د شوده لم يتغير طعمه او داسې شوده وي چې د هغې ذایقه بدله نه لکه په دنیا شو خو شوده ملاویږي
نو پیله خو خالص شوده په دنیا ششتانه دي، کیمیکل دي، ډبیې دي، وچ شوده دي، اولیا کشتا دي او خالص د زناوري شوده دي. نو د هغې شودې شه یا د بې ملاوټ وي، اولیا کم از کم د هغه زناورو سمیل وي، یو قسم یو بوی وي چې هغې شودې نه سي. نو د جنت چې کوم نهرې شوده دي نو دغې شوي دا سمیل نه وي، دا بوی نه وي، نو خالص شوده وي، د کیمیکل او د ملاوټ نه وي، پوک وي. و انهارو نو نهرونه وي په د جنت شي د څه شي من خمر د شروب لذتین چې هغه وي ډېره مزه ورکوي للشاربین څښونکي ته، چې کوم خلک یې څښي نو دا وي دغې څښونکي ته ډېر خوند ورکوي، ډېر د لذت نه وي ډک وي، داسې شروب وي. یعنې د دنیا شروب دا خو د ګند شی نه جوړېږي، چې کله میوه خروبه کړي ګند شي او هغه مسیح کړي او د هغې نه بعد چې کوم بدبویي د دې نه سي د دغې شروب نه، خو د قیامت چې کوم شروب او بیا د جنت دپاره جنتیونو چې کوم شروب دي دا وي خالص شروب وي، دا وي صفا مزدور شروب وي. و انهار نو نهرینه وي من عسل د ګوبینه مصفا چې هغې خالص ګوبین وي، صفا ګوبین وي په هغې شوي چیني نه میلاو شوي، په هغې شوي ګوړه نه میلاو شوي، هغې شوي میلاوټ نه شوه، دا وي خالص ګوبین وي. ولهم و دې جنتیانو دپاره فیها په دې جنت شي من کل ثمرات هر قسم میوې وي، و مغفرت نو بخشش وي من ربهم د رب د دې د طرف نه. نو یو طرف ته دا نعمتونه د جنتیانو سره د متقین سره دا واده کمن نو دا په ایغ سړی په شان ده هو خالدون چې هغه همیشه د پرای فنار پیر شي وسکو ورچل شي دي تما ان یبه حمیمن گرمه زوی هغه د جهنميونه وینه زوی چې کیمه ورچل فقط معاهم ندی هو تجوی یبه غوړي نو چې کله یبه دی شي نو دغه سره د دې کلمې د ټوکړې ټوکړې شي. ومنهم وزن د دین من هغه د یستمع الیک چې ته غوږ نیولوي غوږ دې پر نه چې سدي زدا کی او بیا نه بعد دی هدایت حاصل کی حتی اذا خرجوا من عندك نو چې کله دی وزي د تونه قالو دی وی للذین اغه خلق ته اوت العلم چې ته علم ورکړه شو دا ماذا قال انفا سیو ول اس یعنی پیغمبر سوول دای خو به توجه نو سوي د خو دلچسپي په دې شي نه دی خو د دې پر رغلای چې کچېره سداسه نقطه او خبره من دکړه چې هغه پروپاګاندا جوړه کوونه رس مخشه ورسته ورتاړه. اولئک الذین دغخلت تبع الله على قلوبهم چې مهر لګول د الله تعالی په زړه دي بنده وتبعوا اهواءهم متبذری د خپل خواهشات کوي. والذین واکسن اهتدوا چې دی په هدایت باندې دي زادهم ورزيوت وی کی دی ته هدن هدایت الله رب العالمین هدایت په دینه زیوت کی. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا بز ان شاء الله فرمایي چې سیک جدوجہد کوي په هدایت شه د الله په لیارې شه نمیږي دیته د هدایت لیارې دا کولو کوي. وآتاهم تقواهم ودیته تقوا ورکی نو تقوا ورکول د الله رب العالمین لوی فضل د چې انسان ته د تقوی ژوندۍ نصیب شي. د عبادت اصل مقصد دا د چې په انسان شي تقوا پیدا شي. کپرېږي په فرضیت باندې سوچو کی سړی کپل منځ په فرضیت باندې سړی سوچو کی او کدي زکات او په حج باندې سړی سوچو کی نو د دې ټول مقصد دا د چې په انسان شي تقوا پیدا شي. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. واخر کې چې تاسو ایمان وروړل دا په تاسو باندې ریږي فرض کړی شوې دي لکه څنګه چې په تاسو نه مخ خلک باندې ریږي فرض کړی شوې خو مقصد یې څه شی دی چې په تاسو شي تقوا پیدا شي د الله تعالی خوف پیدا شي. او تقوا یې څنګه پرېږي شي پیدا کړي یو انسان د چې په کمرې شي د سره سړی بشتا فریج ته په فریج شي خروق شته او سخت تجاده او جاده خو په دغه وخت شدای نه خروب کوي نه چوک کوي ویلې ځکه چې الله رب العالمین باندې یقین ده چې الله تعالی دې مو سره ده او الله تعالی مې ویني او د الله رب العالمین خروب چوک باندې کړه ده نو د دې ژوندۍ په د ټوله معاملات شي د راویا دا شي چې همیشه دې پر دای دا سوچ کوي چې الله رب العالمین نه چې را پټه دای نشو نو د نافرمانی نه ځون بچ کی دا تقوا ده او دا اصل تقوا ده او د زړه تقوا اصل شي چې میلاو شي یو ظاهری تقوا وي لباس په لحاظ سره تقوا وي چې سړی لباس ته متقین خلک جوړ کی حضور شه تقوا نه وي نو دغه تقوی څه فائدہ نشته. اصل تقوا دادو چې زړه متقی شي زړه شه الله خوف روشي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی التقوا ها هنا التقوا ها هنا تقوا پزړه شه دو تقوا دې زوی شه د زړه طرف ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اشاره کوي نو زړه چې متقی شي
او چې کله په ډشه تقوا راشي د هغې د وجې نه په ظاهر باندې یو اثر جوړېږي نه دا اثر چې کوم ده دا ښه ده خو دا نه چې په ظاهر اثر شته ده خو زړه متقي نه ده نو دغه تقوی خو دا فایده وي چې د خلکو په نظر شوی یو انسان متقي جوړ شي خو الله رب العالمین څنګه دا انسان متقي نه ده اصل تقوا هغه ده چې د الله څنګه یو انسان متقي جوړ شي دیرنګې د لمونځه په باره الله فرمایي ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر یقینا لمونځ انسان د بهایي او د بدې چارې نه منع کوي نو چې کله په انسان د بهایي او د بدې چارې نه د منکرات نه منع شي دا انسان متقي جوړ شو و د حج د فرضیت په باره الله فرمایي وتزودوا فان خیر الزاد التقوا تو سے زادرا اختیار کیے خو بهترین زادرا بهترین د لیارې سامان او توشا څه شي دو چې تو سے تقوا وخلیه حج ته سے نو تقوا چې د الله خوف چې بنیادی شی د تقوا ده نو د عبادت اصل مقصد دا د عبادت د فرضیت چې په انسان شدا تقوا پیدا شي د الله رب العالمین د خوف پیدا شي الله رب العالمین د په صحیح باندې شمیږي تاسو ته تقوا نصیب کړي امين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد یا الله ګناینه مې معاف کړي تقصیرات مې معاف کړي حاضر جامع سه مشکلات یا الله ټولې مشکلات حل کړي یا الله امت مسلمه ته خیر تو بیمار دعا ورشید دې پر دعا کې چې الله رب العالمین شفا کامله جل ورته نصیب کړي سم رب مولانا اهل اسلام دې ټولې ته شفا ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر